دین دلالت النص سره څه معلومیږي چې د پلار د دوستانو خیال ساتي او د پلار د اقاربو د رشته دارانو په طریقه ولاړ خیال ساتي. دا دې په دلالت النص معلومه شوه. عبدالله ابن عمر چې بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو اورېدلي دي چې فرمایي ان من ابر البر ډېر لوی د نیکونه ابر ګور اسم تبدیل شو او اضافت بر ته مشهور بر نه وجه سے بر مالي ابر ډېر لوی نیکی البر پر نسبت د نیکو دا د شایع سل الرجل اهل ود ابيه اهل د مینې د پلار د پلار د مینې د پلار د محبت د پلار دوستانو سره مینه وکړي. ولې مولانا صاحب ځکه دا یې د پلار خوښ نو چې د پلار د خوښ نو ته ورسره مینه وکړه ته ورسره محبت وکړه. دا داسې شوله که چې ستا د خپل پلار سره مینه وي. اوس دې کې علما خپل ذکر کوي چې دا اهل ود ابي هغه دي چې د الله لپاره مینه او محبت او که داسې مینه وه چې نن سبا د خلکو داسې خلکو سره محبت دي چې هغه فواسق او فواجر نو فاسق فاجر سره محبت ساتل خو ممنوع دي نو د خپل سره ممنوع دي نو د پلار هغې سره به کوم ځای نه جایز وګرځي. یو خو دې دا خبره معلومه شوه. دویم په پلار کې مور هم داخله ده او بل سوال پرې راځي چې ابر البر خو ایمان دی ابر البر خو صلات دی نور عمل دي نو دا په چا کې ابر البر دی دا په باب د صله رحمه کې دی. ابر البر په باب د چا کې شو د صله رحمه کې شو په باب د حسن السلوک کې شو حسن السلوک یا صله رحمه کې نو دا تفضیل اضافي شو. ورپسې شاه وفي الباب عن ابي حسين رضي الله عنه هذا حديث اسناده صحيح وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر نه دا حدیث مشهور دی. نو مصطلح مشهور خو نه شو. مصطلح مشهور خو دې ته وایي چې په هره زمانه کې د دریو نه زیات درې یا دریو نه زیات راویان او تواتر ته نه رسېدلی. نو دې کې خو ابن عمر متفرد دی نو مصطلح مشهور نه شو. البته دا مولانا شبیر احمد عثماني صاحب پر مصطلح مشهور دی ځکه ما تاسو ته ویلي چې د هغه په نسبت باندې دا تفرد چې دوه راویان به عزیز به درې به او مشهور به یا درې نه زیات دا وایي د صحابو زمانې سره تعلق نه لري. ما تاسو ته فواید اصولي کې ویلي دا د صحابو زمانې نه پس سره تعلق لري. هغه وایي نو که صحابي یو دی اولاد د راویان په هر زمانه کې ډېر دي نو مشهور شو. ګوره د هغه په ابن عمر یو دی اولاد د رویه من غیر وجه ډېر شاګردان دي په هر طبقه کې نو مشهور شو د هغه په لیکن نور محدثین وایي چې نه هر زمانه کې چې راویان درې او د دریو نه زیات دي او تواتر ته نه رسېدلي نو بیا مشهور وته. نو ابن عمر متفرد شو نو غریب شو دلته لیکن د ابن عمر نه لاندې حدیث مشهور دی. مشهور لغوي به ورته وویل مصطلح ورته نه ویما شبه خاله د مور خور ته وایي هغې سره احسان کول. په حکم د خالې کې د نیا خور هم ده او خاله بیا عامه ده که د مور خپله فعالیانې خور وي که عاداتي وي او که اخیافي وي. ورپسې شه وبه قال حدثنا سفيان بن وهب قال حدثنا ابي عن اسرائيل قال حدثنا محمد بن احمد وابن قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل منطويا بابي مخدام قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل واللفظ الحديث عبيد الله ده امام ترمذي دو استادان تحویل نمخ سفيان ابن وقيع قال حدثنا ابي شيخ وكيع عن اسرائيل او ده تحویل نفس محمد بن احمد ده ابن منطويا ده استاد عبيد الله ده ابن موسى عن اسرائيل وده تحویل نرستو چې کوم راویان ده الفاظ دي تحویل نمخ کی راویان و الفاظ جدالی خو مفهوم مدقق دی مخی دا عن ابي اسحاق الحمداني عن البر بن عازب رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمنزل الام بسکدا بدې کې د مور اکرام کې لالیم کوا د مور عزت کې لالیم کوا د مور حسن سلوک کې دا داسې شوله چې مور سره مینه ده چې د مور خور سره مینه درته وي نو مور ته په طریقه ولاړه کې قالت الجنة فكذا داخل شوا وفي الحديث قصة طويلة له ده قصة البخاري کے براشی
دا چې کله رسول الله مبارک لاړ رسول قضا ته نو د حمزه لور وه نو چې هغه د حمزه لور وه نو هغې پیغمبر علیه السلام ته چغې وویل مسلمانانو سره مو د مکه کې وه نو حضرت علي اوچته کړه وایي دا زما د ترې لور ده زه به تربیت کوم نو زید ابن حارثه د مټونې ووایي نه وي حمزه زما رضاعي ورو زما ویره ده نو زه به تربیت کوم نو جعفر ابن ابي طالب هغه د علي ورو هغه وایي زما د ترې لور زه به تربیت کوم درې واړه سره په تربیت کې به جګړه شو نو رسول الله مبارک فرمایل جعفر سره ترور د مور خور په ورقان خالته بمنزلة الأم نو جعفر نے ورکوي کی تربیت ہوگا اور بس اشاء قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن محمد بن زهير عن ابي بكر بن حفص عن عمر رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبه قال هل لك من ام قال لا قال هل لك من خالد قال نعم قال فضرب بما يغنى كره دلوه توبه مشتا قال هل لي توبه مراد توبه خودی مقبله او باسي کنا د توبه مراد دا د توبه جزاء ذکر د صبر او مراد نه مسبب نو ان ندم توبه دې پیغمبر مبارک دراغه داس کو مان کړه ان ندم نو ګور دلته موږ تعویل کو د توبه نه مراد څه مراد شو جزاء د توبه قبولیت د توبه جزاء د توبه قبولیت نو هل لك من ام قال لا هل لك من خالد قالت نعم فبرها احسان وسلوكا مزدد كمان گناہ اس پتہ نہیں بتاوے نا وہ گناہ کبیرہ وئی ٹھیک تا گناہ کبیرہ پتہ معاف کی کنا خدا بقر گناہ کے حقوق و عبادت سره تعلق نہ لري غریب پیغمبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یا بدل العالم الحق حق کرے نو دا معلومی کی دا چې بے دا حقوق و عبادت نه بل اصل گناہ دا سیاق سبب پر قرینه دا نو ګور پتاو لګی دا ان الحسنات یذهبن السیئات نو ان دم توبه نو سمانا چې بیا د الله څخه افغان باندې پرې ختم شي ورپسې شاه وبالباب عن علي رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن شعبة عن ابي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر به عن ابن عمر رضي الله عنه وعلى صحبه حديث ابي معاويه ابو بكر بن حفص وابن عمر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عائشہ بسلو بیا مرسل شو کہ ابن عمر بکری مسند داری منقول تھے ہاں باب ما جاء في دعاء الوالدين وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيه رسول کی حضرت اشتغل دیر دعا قبلی و دی وقت رسول اللہ مبارک تدادری مستحضری شوی دی جدائین تعبیر کو شبا لا شک فیہن لا شک فی اجابتہن شبا دعوت المسجد و ظلم شوی دی او مسافر دا گناہ پا سفر کے نا نیکو پا سفر کے دا گناہ سفر کے نا چغلا پسیدیو دوئے قبلی نیکو سفر کے او ولی لکه دې کو تیرې الله دردا د پاره د بچو د ګټه د پاره تیرې نو دا پرسته حلال ګټل دا د غیر په سفر مشروع دي او دعا د والد په ولدین والد بیا عام دي په من حيث الجد والدین ورته او علماء په حکم کې جد او جدم داخله ده دې کسی دعا علی صلت د علی شنو خیرت مراد ولې لکه چې بلا اس خیر نبی مرقص نبی زړه درد نه لري ضرر دے وطا رسول دے وسن کی دعا دا خیر مستجاب دا دعا و شرط مو دا خیر وائیو دے مستجاب دا شبا وقد روى الحجاج الصواب هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير نحو حديث هشام وابو جعفر الذي روى عن ابي هريره رضي الله عنه يقال يوم ابو جعفر المؤذن ويعرف اسمه وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير غير حديث غير حديث دنا درك الشابته باب ما جاء في حق الوالدين وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا جرير بن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد الوالد الا جزاء بدل نوي جزاء يجزي بدل او اجزاء يجزي او اجزاء كفايه نوي بدل نشي خلاص بولي بچي د اخلاص دغه به اخلاص کی بلا د پاسونه مهنت کړي څونه خواري کړي د ماشومې لوي کړي بلا سبب د حیات ظاهري
الا ان یجد مگر حکم لدازوی دکار مملوک او ویخلی او ازادی کی بدے وہ مقبل ازادی کی پیوتے بہت سزا ہوتے من ملکا ذا رحم محرم من معتق علیہ نو فیعتقو دا مدافع سبب دا پارا ندا دافع تفریع دا پارا دا فیر سبب دا پارا نا فیری پہ بس بلکہ فیر ترتب ندے شوی چکنی شراح چکنی اعقاب سبب دے فیعتقو بلکہ دا فیر دا تعقیب دا ترتب دا پارا دا چیزی کے شراحوں کی پخبل ازادی کی ولی مولانا صاحب کتاب نار ازاد کر نو گویا کہ یو نوے جون دے والا ورکا دا حریت زندگی نو دے ستادا جون سببو نو دا بڑے یو نوے جون ورکا دا زادے جون دے والا ورکا والبسی شاہ هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل النبي صالح وقد رواه سفيان صحبه سهيل بمتفرد دے اور سهيل نلاد دے حدیث مشہور دے نو دا بیانا مشہوری لغوی شو مصطلح نفذ كسهيل متفرد دين وغريب دين والبصير وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل هذا الحديث باب ما جاء في قطيعة الرحم قطيعة الرحم قطع صلة رحم رحمنا منصلة الرحم دا ورحم مضاف مقدر كو دا حتى كول دير وجل وغناه كبيرة دا ما كده وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة قال اشتكى ابو الدرداء رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال خيرهم واوسرهم ما علمت ابو محمد فقال عبد الرحمن رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى ان الله على الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها فقدته فرمائي زهري ابو سلمة سوي تابعيني يوضا فقهاء سبعود مدينين عليه اشتكى ابو الدرداء بیمار کا ابو الدرداء اشتکا پمانا دا مریض سر مستعملی کی شکایت دا بدن دے مراد دے عاد یعود العیادتا بیمار پرسیت عیادت بیلے کی دا بیمار پرسیت عیادت تو نہیں عاد یعود عودا واپس کے رو دوئی اور عاد یعود العیادتا کل پا مصدر فرق مصدر سرطا تو تمام فرق دو بھی لے مانا بدلے کی بیمار پرسیت ہوئی دا ولی بیمار پرسیت عیادت ہوئی مناسب دی کہ بار بار راشا بار بار عودو کا او یا مریض دخلق بار بار رازی مریض دخلق بار بار رازی او یا تعالی دا ترغیب دی چی بولی بار بار راشا او دا مریض دا پوسو کا نو عیادت بیمار پرسی شوا نو سوڑی عالم عیادتو کدا ابو الدرداء عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فقال ابو الدرداء وتوائي ابو الدرداء هذه من المصيبات اللي كتاب مع عيادته فقال ضمير ابو الدرداء تراجيلي لما يرد عليه سفر خير مضاف ومضاف اليه مبتدا او ابو محمد خبر ده غيرهم ابو محمد او ابو محمد كنية عبد الرحمن بن عوف دا سبشي غيرهم بهتر ده خلقنا ابو محمد ده عبد الرحمن بن عوف دے تا بہتر دے خیرهم خیر دے خلقنا بہتر سوک دے رکوایا ابو محمد دے ابو محمد سوک دے عبد الرحمن بن عوف دا پرے ٹولو کے بہتر دے دا عائد دا بیمان پرسے والا ولی علت ذکر کئی وَأَوْصَلُهُمْ دا مبتدا و عطب شو ندا سے بکم اوصلهم خیر ولی وکم جہت بہتر دے اوصلهم اوصل دے خلقنا ابو محمد دے قرد خیریت وجہ ذکر کلا معطوف شو مبتدا دے علت شو بہتر دا خلقنا او اوصل دا خلقنا اوصل کو بھی جن کرا کہ پرشتہ دارے کے دیر بے وصل گئی معمولی لاری دو رحم محرم یا دا پلار دوستان یا دا مور دوستان عظیم خیال سادی وصل کئی وصل سر سر رحیمی سر تپوس کئی پختنہ کئی ٹوڑے ابو خیال ساتی بخو کی مدد وصل کئی مد دفع کئی دا ٹوڑا سر رحیمی دا حسن سلوک کی وقت ہے نو خیرهم مبتدا شو اوصلهم عطف دے بمبتدا باندے اور علت مبتدا دے ابو محمد دے ما علمت ما موصول دے الذي علمت اغت لما علم لما بعلم دے وہ دے اوصل دے الذي علمته اغت لما علم دے الذي علمته لما بعلم کدا تو صفت بدکشتا بہتر دے اوصل رحمی کئی خیر الناس فی علمی خیر الناس فی علمی
الذي علمته ما موصول له مقدر کا او اوصلهم في علمي ابو محمد دے تاکہ کل دماغ تپوس کرا ہے عبد الرحمن وتسوي بسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى حديث القدسي شو انا الله توتيه تنويني دي مخي انا الله ذات كل الله ذات مخي ذكر شيء نو قول ثابت کے لا توتيه تنوين شو انا الله ذات وانا الرحمن او الرحمن انت صفت خاصه الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحیم ما سر رحیم پیدا کرا کہتے ہیں کہ سر رحیم کو عارض دے واللہ خالق جواہر دے ودا عارض دے کنا او عارض دے عالم کو عالم مثال کے اجزاء تری خلقت الرحیم سر رحیم میں پیدا کرا وشققت او ما کیخ اور مشتق میں کا شققت مشتق میں کا لها دے سر رحیم دفا تخبل من دخبل وسطنا رحمان میں ولا اشتقاق ہو رحمان ستوئی شابه سے کہ رحم کئی تو سیلہ رحمے کی یومن سر رحم دے رحمان ستوئی کہ رحم کئی تو جسوک سیلہ رحمے کی رحمان کا پہ رحم کئی رحمان ومن وصلها کاچ وصل دلشتیوں کو وصلتوه لن سر وصلتوه الی ادا سر بے وستما تو یا خود متشابہات ہونا دے جدا سر بے اللہ سی کا بے وست ہے ان کا پتہ نہیں لگی یا وصلته قرب دا اللہ مراد دے جنت مراد دے یا وصلته الى رحمتی تا بدے کتابیلو کا پر رحمت سلوے پہ وصلتا وصلته الیا سے متشابہات ولد اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منه ان پر کہنا کیوں خبر ہے بدل متشابہات ولد لکہ اللہ کرسی دا اللہ عرش دا اللہ ید دا اللہ صاحب داخل سن پہ وس کے اللہ تر پکڑ ان نہیں خبر اللہ تعالی اس صفت پہ ثابت کو دولے اللہ نہ پر صفات ہونا معطل کو اللہ تعالی وصل ثابت کے لیے سر پہ وس کو ٹھیک دا خدا بندہ کو وصل نہ قیاس کو بندہ کے ذات نہ وصل نہیں وہ جسد لري جوہر دے مادہ اللہ کو جوہر جسم او دغنہ دے مادہ دے کہ ذات سر پہ وس کے لگا کوئی نہیں جنا تو دا صفت بلا کے و بلا کل ہے لب تفصیل پہ راجی انشاءاللہ پتر میں دیکھیں دیکھیں بدلتا تو مذاہب ہوئے وہاں دیکھیں مذاہب کا ذکر کون متقدمین و متاخرین و اہل التفویض اہل التحقیق مشبہہ مجسمہ دا ذکر راجی کو سبر کوا بدلتا کسمیں ہوئی متشابہات ہونا دے ما یعلم تحویلہ الا اللہ بس والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا زیادہ من اللہ نازل کرے تو اللہ تعالی صفت سے پیدا کو ثابت کو تو وہ معطل کما وہ تعبیر پر کیوں کما تو وصل تو متشابہات جو صفت ما تنری معلوم کیف او کن ہم ما تنری معلوم بس اللہ وی وصل میں کو مانا تب اللہ وصل بشان دینا تب مخلوق تو وصل بشان دینا او یا تعبیر کو بولے دا تعبیر معنی حقیقی نہ صرف دا افہام دا صاحب دا کتنے بربادی کوئی تعلق شک و شبہ پیدا نشی وصلتو بودان تبے بے وسکم کنایت قرب دا اللہ ندا کنایت قرب دا عرش ندا قرب دا رحمت وصلتو الى رحمتی ومن قطعا جا جنسی رہی من قطر را وطرتو بودان نبے جدا کر دا دقا متشابہات ہونا دے یا وطرتو من رحمتی یا وطرتو من قربی ومن جواری وجانت کے نرے بے کم سمودی رفا لے او یا زجرات ہوئی کہ بالکل بلے کم زجرات دا خبر کئی نو گورا سمر سر رحیمی مبارک شوا کہ اللہ دخل نون ورطم اشتقاق کرے دے او اشارت دے ترے چلے کہ رحم دے بیوم البقا تعاطف او رحم بیوم الکبے او اللہ بلرمان رحم کئی تسل رحمی خیال بکے وربسیش مولانا سیر باقیان نبی صاحب وابن ابی اوفا دینا معلوم ہے کہ جسم لکو مصمع کی دخل بھی دینا نام معلوم ہے کہ جسم لکو مصمع کی دخل بھی رسول اللہ وبارک محمد دے نو محمود شد اللہ سن صفتونا دی احمد دے اللہ سن صفتونا دی دائیو صحابی دے اغوی سعید ابن مسیب ویدما دنیکن محلنو حزن خود غم تاوی حزن سخته تاوی بخاری کی بدن تراشی ترمذی کی براشی نبی کہ رسول اللہ مبارک لگاڑا نبی استاسلم دیوی حزن ناناوی تو خو نرمه حزن خو سخت تاوی تو خو نرمه دانون در تبدلو ما قوی دا اللہ رسول اللہ مالا جبلار کی کنم دیوی خود دیوی مبدلو وی خواہ نو سعید ابن مسیب سوئی
ویلا زال فینا الحزونتو وی مونگی اگا سختی را روانا دا مونگی اگا سختی را روانا دا رسول اللہ مبارک دینا معلوم دا کہ اسم لا ومسلمان کی دخل وی ما بمح کی دا ما دا جوٹیانے بغیر دا دورونا لنی پتیر بابانے کریں دا خوز دا سو دالو کی جوٹیانے کے دا مانی کو سب پکی دا بیانونا پروگرامنے وما پڑھنگو رہا تو کسی بچوں بیشوا نمالا میراس دورہ کولا سرور پینزا کالا دا میراس دورہ میں کولا بیا میں دا نحوی دورہ شروع ہوگا یہ جوٹی بچوں جوٹیانوں کے دا نحوی دورہ میں کولا کام کیوں تا دانا اونی سا نحوامرنا شرجامی میں موسر صحیح سوے بلکہ صحیح سر نیر میں بھی تقریباً قاتولا میں دا موار مبنی میں لگوئے بیا دا آگئی نفس میں وڑا دورہ شروع ہوگا جوٹیانوں کی آئی کہ بڑے طالبان و باخری کالمون سر شپگی سو طالبان بدور موڑا دورے نمانے دا صحبہ بدمانی رضیان خواہ اللہ دے مغفرت تصیب دی مادی بچے داندس کرے دا تسکے طولو سبقونا نمائی اوزل وطوی میں تامال ولی ادریس نم کی خواہ میں پورا باقوز دا درس ندے درس ہے رسو میں پاہم دے اولی ایمان ایسا سنم دے رہا لگی خود یغیر تاثیر کو مسلمان کے دے سنم دے لو وقت دیتا تو جدا سنم دے کیا خجدہ سے پاہم آڑا والی ایمان والحمدللہ اسم آغا سراتنا تشتری ہاں دلتم درد حقانیہ کے درس دے والحمدللہ علی ذالکا ودین معلوم داشت وجہ اسم لدخل پا مسلمان کے اشتری او دا سلے رحمه اهمیتم دی معلوم شو او دا قطع دا سلے مذمتم دینا معلوم شو ورپسیشا وبالباب عن ابي سعيد وابن ابي اوفى وعامر بن ربيعه وابي هريره وجبير بن مطعم رضي الله عنه حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح الحمدللہ تقریبا یقول سو دس ہوئے اور تقریبا یقول سو سب کا بانا کی سر عباس الگ ہوتے سونا شوائے لگا وہی سو میں انشاءاللہ مردید پیو کال دمرس دوری خاگردان دا چاہنی پر دنیا کیوں انشاءاللہ نہیں آدھا رحم من اللہ و کرمہ و فضلہ چاہ دراغی دمون پاکی سلیف دا اللہ دا طرفنا احسان و دا اللہ طرف انعام دے اسأل اللہ تعالی ان يتقبل منی و منکم ورپسیش مولانا روانا قرنا رسولی هذا الحدیث عن ابی سلمة عن قتال اللیسی عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دے بس سند دے اغسر معمر دلنا کئی وقت سفيان الزهري نقل بخور كوهذا الحديث عن ابي سلمة وقت ما ابو سلمة عن رواد الليسي عن عبد الرحمن ذيك رواد زياد شو ذيك رواد الليسي زياد شو ومعمر كذا يقول معمر دا رواد بك زياد دين سنگا جي يعني معمر كذا يقول رواد بك زياد دين سفيان ابنه كذا رواد نلوري قال محمد وحديث معمر خطاب رواد زیادت پکی رشتہ سمادا ابدجا ابو سلمہ وقبل رحمت دردانا ثابت دا دوکر بسیشا ما جاء في صلة الرحم وبه صلة الرحم اقارب رشتہ داران تے مراد دوا کدا میراث تنوری و کنوری ترورا وکالا میراث نوری دا بالارحام کدا ماما خدا بالارحام کدی کلا میراث نوری یا مسرط تعلق ساتے جلکا پوئے گی پا خبر میراث پوری کنوری ذو محرم دے کننے لکر اولاد ذو محرم ہونے نکاح وصل کی گی تکرور بچی تمامر بچی ذو محرم ہونے نکاح وصل کی گی اسے رحمی بکے وصلہ نباز علماء دقس عام اقلی ساخری عام جب سے چکو وارثان ویرو کنوی او کچرتے پایا سوتا بھی لکھے گی محرم ہوئی حرمت نکاح او کنوی او بعض حضرات وینا بیدو محرم تے مراد لیکن زبر تخبر تدبیق و کما زبر دو کما جنوب بے حق چارے دلو محرم دے دیکھ شو خبر دویم حق چارے وارثان لکر تربشیم کا وارثان کرتے ورپسید ترین حق چارے بیاد لرے اقارب تدویل رحام دی دلو بے حق چاشو محرم چی نکاح وصل محبت حرمت پی روشو روانشو فرائیشو دا قسم حلال دریم حق دا چاشو شابا دا وارثانشو او دریم حق دا چاشو مولانا سیبا چی کم لگے رشتہ داران بی وارثان و ذو رحم محرم بی او کنوی او صلت الرحم سمانا کپا مال سرے
لفعون في الحاجة سري مان ولا ورقة بحاجة في وسر مدد کے دفع الزر سري دفع الزر ضرر دے دفع کے عیادت سري دعاء بجوله دعاء سرم دا دعاء سرم صداقة الوجه سرم دے جتوصل فخشال ملاقات کے معامل خبرتا جافر وستے نوکا بالمال دے بالعون دے بالمال بالعون جادنا دے حسن السلوک خستے گڑا اور دارا کی سمجھ رہتا ہوئی دفع السوء دارا عیادت کول او بل مسوي طلاقة الوجه في محد وتكشاري طول كده في اللي او بل مسوي دعاء وتوقع محكدا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير بن ابي اسماعيل وبكر بن خليفه عن مجاهد بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمكافئ ولكن الواصل الذي ينقضى رحمه وسلام نني واصل بدل خلاصون کے الگ ادیما صرف فکری دو صرفو دارالعلوم بھی پرو زمان تپوس کرو دے دکا تپوس کوما دا واصل نہ دے کتبے دا واصل دے وصل کو واصل کامل نہ دے جعل الناقص بمنزلة المعدود ناقص دے ومنزلة المعدوم شو ولكن الواصل واصل أركس دے اذا انقطع رحمه اذا رحمه قد شو دے وصل کی ما سرا رب چی سے رحمی نکی دے وصل کو انا سره تعلقات ترته کې دی وسره کوما د پیګه په خبره دا کامل دی نو ګوره ابو چې قاعده وستره چې جعل الناس بمنزله المعلوم دی نو بس نو چې تم بدل خلاصه تاسو راغو کې ان جزاء الاحسان الا الاحسان دا وسره دا وسره راځي دا لیکن کامل نشو او واصل نو یا په کامل کې راوا چې کامل واصل نه دی او یا په تقدیرات پاتا دوی بیگ ضرورت یې نشته په منزله چا شو معلوم لك لا صلاة لرجال المسجد إلا بالمسجد نموز کو کی ولی نکی خدا ناقص پر منزل لازم ہے کہ منزل شوی مخدا واصل اگر کس کے سرین قطش وصلیوں کی لا تغلیب پر مکارم الاخلاق اے اشیاء قرآن کے دفتر ہوئے ما ادفع باللتی ہی احسن ادفع باللتی ہی احسن سوئل من قطعک رسول اللہ مبارک فرمائے سوئل من قطعك واعفو عمن ظلمك ترمذی کی وراشی سوئل من قطعك سلطا سر قطع کی دم قطعك واعفو دا محارم الاخلاق نور قطع سر قطع کی تو سر قطع کے جواب اشتا جزاء سیئۃ مثلها نو جواب اشتدا جی جواب نہیں گناہ پہ بھی اشتا لیکن مکارم الاخلاق کے نئے داخل ادفع باللتی ہی احسن او بن سشیرے بے مرتبو جسول من قطعکا وعفو عمن ظلمکا نور کا غلط ظلم بدل اور کیا جزاء سیئۃ بالکل جزا اشتدے هذا جواز وبهترين اخلاق نبي والبسيشة. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن سلمان وعائشة رضي الله عنها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاعدون قال ابن ابي عمر قال سفيان عن البر ورحمنا سفيان ما سفيان الثوري لا داخلي في الجنة قاطع درهم سؤالك اذا خدا معتزلہ و خوارج مستدل شو لقد قاطع درهم گناہ کبیرہ کئی لذا قلنا جنت محروم خدا معتزلہ و خوارج پرندہ گناہ کبیرہ والے مقوائم گناہ کبیرہ سرزنی جنت نہ محروم کی نو جواب حکم دخول اولی و مراد کما دخول اولی و نرازی قاطع درهم یا لا يدخل الجنة في القبر روضة من رياض الجنة وقبر كبن داخليه یا لا يدخل الجنة في الحشر ومیدان حشر کے بنا داخلے گی یا دخول اولی قاطع ابن ابی عمر مخبر روایت کے سوائی تدری استادان ابن ابی عمر و نصر و سعیدہ تو ابن ابی عمر وجہ سفیان تشریف کی دا قاطع اذا قاطع نا قاطع دا رحم دے قاطع دا جامع نے دی جامع دور جلائی وعدہ قواری دا مرکان جامع جلائی وقتا وعدہ قواری علکہ دا سنبی وظیفہ و خونخا جسد جام وادنے کی گن ودی پیدا رسی موٹر تا جامع اشلاوا لوخی ماتا وا جادر آئے گل کی لوخی ماتا وا
جامع کمیس شلوا گریوان شلوا بس مور بره تنگ نشي او کار بره تنگ زر بدل روانو کی بس ما ودا وظیفه پر تاسو په اخر کې خیمه خپل نامه وتا دا تاسو وظیفه شوا نو دې قاعده رحم مراد او فسیشا باب ما جاء في حب الولد وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ابراهيم بن مسعود قال سمعت ابن ابي سويد يقول سمعت عمر بن العزيز يقول سمعت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم رضي الله عنها. عمر بن عبد العزيز تابعي سوي وزعم کړل المرأة الصالحة یونیک خدای انیک خدای سو د بدل خولة بنت حكيم دا انیک خدای او ما وی کتاب قول حق ختم ولې قول حق مراد نظام کړل دې خدای نه کې خولة بنت حكيم دا خولة پیژنې دا خولة بنت حكيم ابن امیہ دا حكيم ابن امیہ لورنا او دا سلمیہ ده بنو سلیم او صحابیہ ده خولة بنت حكيم ابن امیہ سلمیہ صحابیہ ده مشهور صحابیہ ده دا هغه بیبي ده چې رسول الله مبارک ځان بخله انی وهبت نفسی الیکا رسول الله مبارک کو فرمائے دی وقت وہ زمانہ نکاح ضرورت نشتا تو قرآن شریف کی آیت نے کہنا کب سے کہہ رہی وامرأة ان وهبت نفسها للنبي ما شاء الله بہر ان اراد النبي الاسلام کے ہاں ودا هذا بی دا عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نکاح کیا عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ اغا صحابی نے جدا ہجرت نہ مظلوم بھی مہاجر دے وفات شوی اور رسول اللہ مبارک په قبر دیگه حوالنا او قبر کې په خپل کوس کړي دي او د حضور پاک دې ځای ورمو ورپسې شاه هغه سوي ویروت نبی رسول الله ذات یوم یا خدا محمد زائد کی تاکید لپاره راځي او یا په معنا د ساعت یوم وهو مختزل احد ابنته دیر پڑھوڑی کون کے لئے ماتا بولے بندے لاول ایبت کسا دوئی لکھی گئی ترختا تدین اللہ نے نکش حوائی منتشی ورطا وائی دا ایبت نلہ نے تسوئی کش حا منتشی ورطا وائی دا کش نلہ نے خیزن دے خید واسدون منتوڑی ورطا وائی معشوم چې خلق دلته کېني لاس ورته کېږي وایي معشوم یې په ډوډۍ کا موږ ورته ډوډۍ وایو معشوم په ډوډۍ کا دا معشوم چې دلته کېني یو کوله یو طرف ته واړی او بله په بل طرف ته واړی لاندې ورته لاس کېږي هلک پوهېږې که نه دې ته خیزن دې ته څه ویلې کېږي خیزن نو لاول طرف د طرف نه لاندې څه شی دی کشحه د کشح نه لاندې څه شی دی خیزن یعنې ما دون البد والکشح ڈوڑے وطنوں کا پختو کے وائیں اور یہ معشوم تا خدانت ہوئے خدانت دا معشوم تربیت تویلی کے گئی ولی دا معشوم تربیت تکے نو دی ڈوڑی لپکے دا سائن پا دی ڈوڑی بانے معشوم کے ناولی بھی یو پے والے یو پاکڑی بلا پے ورطا بل پاکڑی بھی مختزنون پا ڈوڑی گڑے ہو یو دا دو زامن دا لور فاطمہ دا غیر دو زامن دی یو حسن و بل حسین یو پا ڈوڑی گڑے بدی حال کے ہوا اعظم یقول فرمائل انکم لتبخلون این وسو اے بچو تاسو بخل پیدا کرون کیے بخل کو کے مور پلارو نیانی کچھ بخل کی نجادہ وجنے کئی دا بچو دا وجنا چکدا صدقہ کوم او استغاتون کوم او زکاتون ورکوم نمان بخلاص دا مسیح بسے کئی سبب دا بخل ہے وتجبنون بزدلی کرون کیے خلق لرا یہ کہ جہاد دلالم اور شو بچی میں سکے وسیلوں میں سکے سبب دا جبن ہے وتجهلون او سلیمان جہالت کا ان کے یا سمر حرام خوری کئی اور حرام مال پیدا کئی دلیل پارے پیدا کئی لیکن وَإِنَّكُمْ مِنْ رِحَانِ اللَّهِ تاسو دا اللہ ریحان نئے ریحان رحمت تموئے تاولی پر دی درم سے دنوں کی مبتلا کی خلقہ تکہ ریحان دینا ریحان سمانا دا اللہ رحمت ریحان سے رزق بچیر انسان دا پر بہترین روزی دا ریحان راحت تموئے اور ریحان اگر کشمالو چی ہم بتوائیو کشمالو خلقی بویائی فن ورگئی کنا ورگئی تو تاسو مور اپلار بویائی یعنی کمو بویائی اور فن والا ورگئی من ریحان اللہ من رحمت اللہ من ریحان اللہ من رزق اللہ من ریحان اللہ من راحت اللہ پتا سو انسان تا راحت ملاوی گی من رحمت اللہ من رزق اللہ من راحت اللہ یا ریحان اگر کشمالو سڑی خود تلیسی پہ خوشحالی پتا سو مور پہ خوشحالی بویا بھی مو
یعنی کله ته خوشالي او ویوي ما د دې په وجه تاسو په دې دریم سيزونو کې خلک مبتلا کوي. نو ګور رسول الله مبارک مقصد سره چې نوسار وسیو بچي ریحان دي، لیکن کوشش وکړئ استاسو سبب د بخل، سبب د جبن او سبب د جهالت نه ګرځي. نو حدیث ته ټول مسلې معلومې شوې. د لور زوی هغه پټوړي کړی دی، پټوړي کول دې ثابت شي. نو خپل زوی سره او لور سره په طریقه ولا کول شي. او دویم سره چې سبب د بخل او جهالت او جبن نه ګرځي او بنيولي شيخ ولا ولي شيء والبصير شاء. وفي الباب عن ابن عمر والاشعث بن قيس رضي الله عنه حديث ابن عيينة عن ابراهيم بن مسرة لا نعرفه الا من حديثه ولا نعرف لعمر بن لا نعرفه الا من حديثه الى ابراهيم بمتفرد دي ضمير ابراهيم دراجه کوئی یہ خبر ندا حدیث بعد ابراهيم متفرد ودا منقطع ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من قوله ذكر زعمت وهي بڑے دے سما صاحب کہنا نو حدیث منقطع شو مضمون ثابت تے مولانا صاحب مضمون قرآن نہ ثابت تے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تو فتنہ تقلا جسڑی دا بخل ذریعہ گردی دا جبن ذریعہ گردی او دا جہالت دا کارون ذریعہ گردی دا مور بچو دا پار خلق لگیا دے غلامنا کئی ورطا دا گٹا فتنہ نا او بلدے کے سر آدی بلدے کی راضی چې اموال او اولاد څه شی دی لکه دا خوشو کنه یو بل ځای کې راغلی دی چې المال والبنون زینة الحیات الدنیا نو ذکر ریحان شو کنه زینة الحیات الدنیا نو مضمون ثابت نست قرآن نه دی نور حدیث منقطع شو شبه باب ما جاء في رحمة الولد رحمت اضافت مفعول به تشویلی بچو رحموکا ولد عام دزوی تاموی لور تاموی دزوی اولاد او دلور اولاد تاموی و انصفلا شابزه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابصر النفر بن حارث النبي صلى الله عليه وسلم سفيان الزهري مراد ولد اقرا ابن حارث ابصر رآنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم پتا سے حال کے ہوا حال رسول اللہ مبارک يقبل الحسن کہ رسول اللہ مبارک حسن ابن فاطمہ ابن علی خلوہ ثابت شو او قال ابن ابي عمر يا حسن يا حسين شاهد پہلے اغوی کہ حسن خلوہ سو کوئی سعید ابن عبد الرحمن شک نہ کہ او دا امام ترمذی پر استاد ابن ابي عمر شک کہ یا حسن یا حسین فقال علیہ السلام کفر فقال ندار اقرا ابن حابس بتسوي ان لي من الولد عشرة لما أولس بچی ما قبلت احدا منهم يوم من يخبر کرے یہ استاق الجاہلیت آثار کنا یہ استکبارا یا استحقارا جو میں نے يخبر کرے شرم بے محسوس ہو بچی مقبول او فرمائے جب انہو شانداری من لا يرحم لا يرحم اخبر اول رحم راجل باندې اخبر کی نو چې چا کې رحم نه الله تعالی به رحم نه کوي نو بچو باندې رحم کوي رحم اخبر اول دې مینا کوي محبت کوي نو پتا به رحم کوي ورپسې شاه وفي الباب عن انس وعائشة رضي الله عنهما وابو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن وهذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في النفقة على البنات او دې بلونه جمع خبره والله مرداري وي اسلام کې د حق نشته بيزني بيدنه تو بهتر نه خوري بيدنه تاسو په فحص کې یو د جنت تیرو مسخا کوټه کې باندې جامع بلسخاوي ډوړې خوراک پستا په جوړه بیرس کړه فحص کې او عدت یو کالو نو مرتاح اسلام کې حق نشته دا شریعت سونه حق ورګي ورپسې شاه وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابن عيينة عن صهيب بن ابي صالح عن ايوب بن بشير عن سعيد الاشعري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات ابنتان دريدون يا دريد بين دي شباب او ابنتان او اختان دريدون يا دوخ بين دي او بحكم ده بنتين کې د لور بچي لور او د لامل لور داخل لور پکې داخل دي شباب دي فاحسن صحبتهن واتقوا الله بهن فاحسن صحبتهن صحبت ولا كل صحبت بيجي كل صحبت قدر واجبات دي او قدر مستحبات دي
چې کومه ډوډۍ او جامه فرض ده هغه دې مولا ورکړه او ښه سلوک دې ورسره وکړه ښه اخلاق دې ورته وښول پرده دې ورته وښوله حیا دې ورته وښوله بهترین آداب دې ورته وښول دا معنا واتق الله فيهن او ويرد فيهن في اداء حقوقهن چې کله دې حق نه ورکوم چې د پلار په مال کې کوم حق دی نو الله به خفه شي وله الجنه نو یا دخول اولي که نور ګناهونه یې الله به ورته معاف کړي او دخول اولي به شي او یا دا چې دخول مستحق د دخول د جنت شو سوء خاتمې نه به خدای بچ کړي ورپسې شه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن ابي الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لاحدكم ثلاث بنات او ثلاث اخوات ويحسن اليهن الا دخول د جنت ولي والا د دې په برکت به خدای پاک د ګناهونو معاف کړي نه کو ترغیب او شفقت ورکړي او توفیق او جنت ته ورسایي دغه درې راځي بل کې دوه مرال مخکې خانه او ابنتان او اوس براش یو هم پکې راشي او دا ولې مولانا صاحب ورا فلول د جنت زیر راغلي په دوی نه راغلي د نور خدمت وکي د دوی نه راغلي حالانکه د دوی د خطر تربیت کوم الله جنت کې نه نه بدل کوي واغ نه ولې محتاج لنا خدمت او تربیت محتاج مدار دیم خلق الرون سره بس سلوکی کوله ځکه د ترغیب ورکړي جمله به خفور او دریم سری دریم دا چې لور زیاته مهرباني په مور او پلار پردي کور کې ناست دی د خاوند په کور کې او چې دا واقعي نو مور پلار ته او چې کله ضرورت راځي د مور پلار د کور د خاوند د کور نه د پلار خدمت کوي او چې راشي نو جامع درته ولیندي او جامع درته سری کې د پلار دونه خدمت کوي او د مور نبی علی او دوی ستا خوري لکېږي تشېږي قسم دې کته واده د ښځې یار دی د ښځې زوی د ښځې یار خو چې ښځه وکړي بس مور الا او خور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی یا مور الا او خور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی او چې ښځه وکړي نو تاسو کې څه جانډاله الجبليان والبسيشة وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وانس وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وابو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وسعد بن مالك بن وهيب وقد زادوا في هذا الاسناد رجلا ايوب بن بشر بن زياد كده سو زياد كده ايوب بن بشر والبسيشة وفي قال حدثنا على ابن مسعود قال حدثنا ايوب بن بشير هو تحت الباب كذلك بنجنني لسهيل سماد سعيد عشان ثابت هذا ما كذا قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن مريان الثوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات مبتلى بشيء من البنات يو شيء يولو لا بجاء يا شيء يولو دي ولي نوسيدي ولي فصبر عليهن الصبر كبدوي في عليهن على شفقتهن عليهن على خدمتهن كن له حجابا من النار وصحيح خبر کې حجاب پیدا ورنه په قیامت کې شو الله پاک بدلا د نیکو پته دی ګناه کوي الله باندې نیکو توفیق ورکړي ګناهونه به الله معاف کړي دې کې څه دي قلوب په نه اسفای رحمان دي ورپسې مولانا حبيبي قال حدثنا معلوم دي کله ضعیف دي محتاج دي په نسبت د ساړو باندې دا لګټ وړل نشي ورکوي دا ترغیبات کوي یا ظلم او سره کې د جاهلیت کې دا خبره کوي نو دی وزر راپاسي دا مردار خزه دا خاص پیمه کې نیولې خاص پیمه لکه د کټوې په شان او دا چیرې په شان دا تکه تور پیټې نیولې او سبب په دغه رنگونه پورې کړی دا خاصه د مال په دې بین راځي د خانو کړه او تاسو دا د شکل ته وګورئ د رنگونه پورې کړی ځان باندې نخري کړی او رنگونه پورې کړی او سبب دا نیغه بټیو تاله بټی کې نه ډولې نور کړی او چې په اسلام کې د حق نشته نه غولنه دي ځنه دا کې اسلام کې هر نشته دا اسلام څونه حیثیت درکړي څونه د پلار ته نیکه ته وایي چې د خیال ساته ماشومه لوی کړي ونی در پات کړي دي ځنه او شریعت د رسولانه به هیڅ څونه حیثیت ورکړي د کور سردار یې نه جوړ کړی دا چې کور خپې اطمینان باندې کېنا نو تاسو دا راوړه
شانداره جوړه کړې ده ته ځان ته په خپله نوکاره جوړوې چې د بارو د ځان له ګټې وکړم بیا اوس کوئی میړه بدله ګټي که نه چې پلار کره ناست دی پلار بدله ګټي رور بدله ګټي او چې واده شي جهیز به هم در سره دي مهر به هم دله درکوي میراث به هم دله درکوي څونه حق دی دی د پلار نه به میراث وړي رور نه به میراث هم وړي میړه نه به مهر هم وړي هر ضرورت تا د مهر نشته ولې ما ستا د پلار په کور کې د پلار او رور باندې حق دی او هلته په خاوند دی او بیا د خاوند نه په بچو دی مهر دی پکې ځان له شی شو جاهل د پلار د کوره دی پکې ځان له شی شو دا خو د خاوند نه مهر او جاهل د ځان له شو او دا په خپل کور کې په اطمینان کېنه وتلقوه چې خاوند دی رخي او قبلي شیزونه به درته راوړي یاره ښه اخلاق استعمالوه د شریعت مطابق هر څه به درته راوړي نو ته وایې نه ما له حقوق پکار دي مردار دی مړي دی حقوق نه ته وایي چې زمبارو دی او نوکري دی دا حق دی غلامي اختیار ہے ګټه کې پیسې ګټي حقوق دا دي چې ستا په مخ به خلک اشتهارونه کوي او پیسې به پرې ګټي ستا په خپو به خلک اشتهارونه د کېړو کوي نو پیسې به پرې ګټي ستا په لاسونو به خلک د بنګړو اشتهارونه کوي نو پیسې به ګټي ستا په سینه باندې به خلک د سرو زرو کالي ور اچوي د هغې اشتهارونه به کوي نو پیسې به ګټي ستا په وجود به د جامو د لنډو جامو اشتهارونه کوي جامې به خرڅوي نو پیسې به ګټي دا ستا حق دی دا خو ستا تذلیل دی نن سبا څومره کې د دې ښځو اشتهارات راځي په فیسبوکونو باندې او په دې بورډونو باندې څه لپاره اشتهارات راځي سامان پې خرڅوي دا په وجود باندې اشتهارات هلته کې بولي او جامې ورته واچوي او په هغه څیزونه یې ګرځي خلک ورته ګوري چې جامې خو ته ښکلې ښکاري موږ هم زړونه دا جامې وایو نو تا خو اشتهاري شوې تا نه خو یورپ اشتهاري جوړه کړه په تا خو پیسې ګټي ستا اندامونه خو د پیسو لپاره استعمالوي تو خو دې بار ګټې کوې او په سکول کې د خاوند په موږ شریعت د خاوند خدمت کوي مردار خاوند د ضروري ته خدمت یې وکړي بچي د ضروري ته خدمت یې وکړي نو په سکول کې نوکره شوې نو په دوستو بچو له شپې مې پاکې د خپل ګناه ده دا چې نو په ایربوس سره جوړه شوه په جرس کې نو د درې نیمو سوو سورلو ته لوښي کړې او څښا لوښي دې لرکې او اوبه ولوړې او شربتونه ولوړې او د هغه درې نیمو سوو سورلو خدمت کې او مسلمانې ورته پاکې لوټېدلې لارې یورپ تا له حق درکړه یورپ خو تباه کړې د سردارۍ نه یې وویستې غلامۍ ته یې واچولې د سردارۍ نه یې وویستلې او د خپل بچي او د خپل خاوند د خدمت ته یې وویستلې د پردو خدمت کوه ولې پیسې ګټې مردارې پیسه دې میړه ګټي درته راوړي به کور کې کېنه په بالښت ته ډډه ووه مزې وکړه په خپل کور کې خاوند به دله څیزونه راوړي هر څه به دله خاوند راوړي نو شریعت درته عزت درکوي شریعت درته اخلاق درکوي شریعت دله قدر درکوي شریعت دله عظمت درکوي شریعت مور او پلار ته ستا په حق کې داسې وصیتونه کوي او دی ماله حق نه راکوي حق دا دی چې ته به زناکاري کوې په پیسو لپاره به ته خپل اندامونه خرڅوې زناکاري به کوې دا حق نه دی دا خو فساد پیدا کوي ته په معاشره کې دا خو پردی هلک دې تباه کړه خپلې ښځې ته به توجه ټیک ده چې تا ته یو حق میلاو شو دا ازادي نو تا ته ازادي شو نو غالب ته څه شی شوه لکه ازادي نو هغه خپلې ښځې ته توجه نه کوي خپلو بچو ته توجه نه کوي خپلې مور ته توجه نه کوي هغه پیسې د ارتجالیه باندې خرڅ کوي نو د یوې ښځې خوشحالي پوه شوه چې زناکاره ده نورې څونه تباه شوې که ملک کې زاني دی او زناکار دی مثلا په خدای که خپلې ښځې ته توجه ورکوي نو هلته د ښځې حق تباه کړه هلته بیا خپلې مور ته توجه نه ورکوي نو هلته د ښځې حق تباه کړه د مور د یو زنا دپاره ولې ظلم کوې ته ولې زیاتې کوې ته نو دا ټول یورپ یو سوچ موږ ته اچولی دی او د ازادي او ازادي او د ښځو ازادي او د ښځو ازادي ښځه ازادي دا د ښځې توحید دی دا د ښځې حقق دی دا د لور حقق دی ښځه خو شاملات نه دی هغه پټې چې ستا خپل مملوک دی هغه پټې دی او که شاملات دی د ټولو خلکو هغه ښه دی چې کوم شاملات د خلک پکې ډیرانونه غورځوي چې کوم شاملات د خلک پکې څه کوي ډیرانونه غورځوي نو ته د ښځې نه شاملات جوړوې چې په چا ورغله او چا ورسره زنا وکړه ایډز بیماري دې جوړېږي لوړ چې تاسو یورپ کې تاسو کې قسم په خدای سړي تباه ورباندې چغې به وي د ښځو حقوق او د ښځو سړه حقوق څه یعنې که دومره زموږ معاشره نن ګټو شوې ده د
زموږ معاشره دومره ګنده شوې ده چې څوک دا ویلی شي چې سړي څه حق شته که د ښځې حق موږ منو شریعت ورله ښه ډېر لوی حقوق ورکړي دي خو د سړي حق نشته مهر ورله سړی ورکوي کور ورته سړی جوړ جامه ورته سړی راوړي د بچو خدمت یې سړی کوي په کور کې درد نه مور او پلار د جینۍ خدمت کوي ماشومه مور او پلار لوی کړه واده ته دوی جوړه کړه واده دوی کړه نو د ډېرو حق نشته د سړو او د ښځې حق او د ښځې حق او ښځې حقوق او ښځې حقوق او ښځې حقوق دا بل څه شو د سړو بې قوت د هغوی حق نشته د یورپ ته ورشئ وګورئ تاسو ته پته نشته مولانا صاحب په سرو سترګو سړي ګیاړي ښځې له ډک نه شي ورکولی په ډګېوال کې راپور در باندې ښځه به بلکل په یورپ کې د خپل خاوند په مخ کې دا حقایق دي دا نه ده چې 1% خبره ده دا 100% خبره ده خاوند به کور کې ناست دي دروازه به والي شي دی به ولولي څوک یې زه راغلی یم زما ګرلفرنډ ته اواز ښه ده لور مور خور ګرلفرنډ زما نجلۍ دوست ته اواز کړه دې نه شي ویلی چې نه اواز د خاوند مخکې به ښځه هغه سره موټر ته خېږي د پلار مخکې به لور موټر ته خېږي د ورور مخکې به خور موټر ته خېږي د دوی مخکې به مور موټر ته خېږي ورسره او پاس به راولي او که ته ورته وایې دا څه کوې He is my boyfriend دا زما هلک دوست دی زه پېښم دا پېښم او که ورته وایې چې نه راځې او رپورټ یې در باندې وکړه رپورټ هم نه ټریبل هیډ په میلو کې فټافټ به پولیس ته راخواله راشي څه چلې دا زما ذاتي سر کوي جیل ته تم دا چې ګرلفرنډ وګوره تم دا نه وګورې یو ګرلفرنډ کوي دا ګرلفرنډ دی دوست دی دا د ازادي ده اوس به څه کوي دا ژوند دی اصلا په خدای خلک خیران دي ټول تباه شي خلک څپې لکه دی ورکولی شي څپې او چې بیا بچي دي وشي بیا خو به لکه د مولا بازر په اودس کېدل ولې که معمولي تکلیف دې ورته ورسوه هغه ځای عدالت ده د یورپ نظام واوره تاسو ته پته نشته ماته پته ده که بچي د ښځې وشو بچو پورې را ګزاره کوي خو چې بچي یې وشو مولانا او در باندې راپورټ وکړه چې دا ماله ډوډۍ نه راکوي ماله جامه نه راکوي دا خاوند او دوی ما ته ښه نظر نه کوي نو بس او عدالت به درته څه وایي عدالت به درته وایي ځان له بدله کور درکړي سرکار د طرف نه سرکار کور به درکړي د بچو دپاره او تا ته وایي د بچو سره ونه ملاوي اوس به څه کوي ښځې سره ونه ملاوي دا قانون هغه دې لپاره قصدن عدالت ته دي چې ما تنخوا مقرر کړي او ته زناکار یې او که دی درته وایي چې د پدې بچو یارېږم پدې خاوند د بل ګرلفرنډ یې ده هغې سره تعلق ساتي د یارېږم معامله نه کړي او د یارېږم زما بچي مړه لیکي بس په عمر خود به د بچو مخونه وي ژاړې خو ما ته اوس هم پرونه مې یو سړی ټېلیفون کړی وي دواړه ته وکوي خپله خورزه مې د ښځې مې خپله خورزه زما زوی له کړې ده او بچي یې دي عدالت ته تللې ده عدالت په رضا مې کوارټر ورکړی دی دلته کې اوس او عدالت پابندي لګوله چې دا هلک به نه بچي ته بچو ته ګورې نه به ښځې ته قسم په خدای په درې مسلې نماز یې ټول خبره دي چې دا مسلې دي ښځه هم غار کا شوه په دې نامه اصطلاح بچي به لاړل دغه شي او ته به مېلاوېدې هم نه شي نو سړو هم څه شو ښځې حقوق ښځو له زناکارۍ اجازت ورکوي ټول عمر ښځې لګیا دي زناکارۍ او بدعملۍ کوي او لګیا دي په وړلو کې نوکرۍ کوي هغه چې کوم وظیفه سکالرشپ وایي په هغې ګزاره نه کېږي په زناکارو ګزارېږي او ټول سهار کوزي او مازدیګر را پیدا کېږي او په سټورونو کې خپل نوکرۍ کوي او شرابونه څښي معاشره خو تباه ده ټول د ایډز په بیمارۍ کې مبتلا دي زناکارۍ نه ایډز ټول لګي د زناکارو کې مبتلا دي او ایډز سره خو د مضافات ختم وي کرونا پیراله ټول ټک سره دا مولانا صاحب شریعت بهترین څومره موږ ته د ښځو د جنت حقوق مخکې کوي اما وایي نه اسلام کې نکاح او په هغې ځای ورته مردي دی دلته څه غواړئ دا خو د اسلامي ملک دی دلته حق شته د شریعت دایره کې درنه عظمت درکوي دا ورپسې شه مولانا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابو عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنه قال قالت دخلت امرأة معها ابنتها إلى فسدت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها وانا كما سألون من دهنا يو شيء شوائي يو كجلو بدا وفيشتم فاتحتها يو كجلو مرتدي فقسمتها بين ابنتين فأغيني ما يولد له الكلمة بل بخبر النفع
ولم تأكل منها ثم قامت خرجت قوة داخلت النبي عليه السلام فأخبرته فقال من أبتلي بشيء من هذه البنات قلنا له سترا من النار مبتلى كبرى دا دلول بان جنت دورنا پردہ پا قبر کے یا پا خیرت کے یا بالکل دورنا پردہ شوا کہ مبتلا پا آزمائش پہ رہے وہ دیکھ وہ سردوق نے دبل حدیث نقید لگا کہ احسن صحبتها دیکھ تو کہنا جو کل صحبت میں لوگ کہتا وہ توقعی اور بس ایشا اور پیغمبر مبارک ترغیب ضرور واقعی وہ دیکھتا ہے حق نکتا ایک بڑی بلا مفیزہ ہے اور بس ایشا وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد جاريته تغضب التربيه وكذا جاريته او الرجوع تبعي او بميراث كده الرجوع يعني يقبلوا بيدينا قوتنا جيشي رجوع صح كل صحبت مع الدولة أتوصلوا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وده مبارك إذا شكرا بما سلم يوم جلت طيب جارينا من ذلك مراد جنك يدونا وسيدوا لبكرة فين دول بكرة يعني الدخول أول راهي بيغمبر مبارك وجلت الدخول أول ده بيغمبر سلم قول براهي ما شاء الله وإسلام حق ندينا دولة ولا حديث كان وأشار بإصبعه هذا حديث حسن غريب وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد وقال عن محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس وصحيح صحيح عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس لا مخلوق أبو بكر بن عبيد الله بن مخلوق الاسم وي باسبكم مولانا صاحب ولا سيدنا بخاري باللسان